पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सबा लाई है गुलजार। اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زم شهابالدین دا واینو تاسو ته بیا ارکلې وایم. څنګه چې تاسو ته پته چې سواد په خپلوال کې خپل مقام لري، خو دغه شان سواد په تاریخي مقامات کې رچانه کم نه دی. دا جمعه د غرونو په منځ کې موجود دی او دلته د جمعه ته په ګڼ شمېر باندې خلک راځي چې یو څو مرګونه تاسو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په دې وخت موږ د وډیګرام د غازی ابا جمعه کې موجود یو او په دې وخت سره مرګ دانه اوسو ته پوښتنه کوو. تاسو د دې جمعه باره کې څه معلومات یې هم سره شیر کړئ. السلام علیکم. د ټولو نه مخکې خپل کتونکو اوریدونکو ته زما طرفه سلام دی. او بل دا ایریا چې ده د محمود غزنوي په دور کې ما سره چې څونه علم دی او کوم چې په دې بورډونو لیکل شوی دی، تاسو ټولو ته د هغې مطلب دا دی چې د اورېدو د کتو په ورځ ستاسو په علم کې به هم اضافه وشي. د نن 1000 کاله مخکې تقریبا دا محمود غزنوي دا ایریا فتح کړې وه، راغلی و او د دې نه چې کوم کافر وو هغه د دې نه هغه تښتېدلي وو او ځینې وژلي شوي وو. د دې جومات چې دی یو غټ تاریخ دی، یو غټ مطلب د حیثیت دی د اسلام په باره کې، ولې دا ټول اسلامي مسجد دی او په دې جنوبي ایشیا په دې سطح باندې دی. زمونږ د ناکامۍ او د خبره ده چې زمونږ زیات کار خلک د دې تاریخي جومات نه اوس هم نه دی خبر، او که خبر دی نو هغه د راتلو سیستم یا داسې ورته نشته. لاره خو ورته خیر شته، لاره مخکې ټیک وه، اوس بیا خرابه شوې ده. نو د ټول نه مخکې خو اپیل کوم چې دا لاره زموږ د جومات ته چې کوم ده دا برابر شي. دلته دا ډېر ښکلی ځای دی، د سیل د تفریح لپاره غټ ښه مقام دی اورئ. او دلته خلک پکنیک له هم راځي او بل د تاریخ ته د مقاماتو نه خبرې شي نو خپل تاریخ ورته پته ولګي چې یاره موږ د کوم ځای نه راغلي یو او دا تاریخ څه شی دی. نو ټولو ته زما طرفه سلام او ډېره ډېره مهرباني. د یو خزم سره یو ملګری موجود و چې خپل د خیالاتو اظهار وکړو. ډېره مهرباني. په دې پروګرام کې موږ یو ځل بیا تاسو ته ارکلې وایو. په دې وخت هم سره یو بل ملګری موجود دی، دا نه اوس ورته پوښتنه کوو. ستاسو نوم؟ شیرعلي خان. چې تاسو ته کوم ځای؟ بریکوټ. تاسو د دې ځای په باره کې څه معلومات یې هم سره شیر کړئ. السلام علیکم. او له حضور د خپل طرفه د سوشل میډیا په ذریعه او د هوایي نیوز په ذریعه باندې ګرانو کتونکو او اوریدونکو د خپل طرفه سلام. او د هغې نه بعد موږ دلته راغلي په پس چم زه د بریکوټه د ایریا ته راغلی یم. د هور راویستم ډېره دا ډېر یو تاریخي ځای دی. نو 2010 کې د پاک آرمي په تعاون دا ځای شوی دی. او د هغې نه علاوه کله چې دې جومات یعنې تعمیر کېدو او محمود غزنوي چې د هغوی چې کوم بتیجه او منصور حکیم هغه د خپل د هغه چې کوم د هغو په اسفه سالارو د هغه او د هغوی د دواړو په نظرانۍ کې دا مسجد چې کوم موږ ته په نظر راځي د لاندې سایډ کې ښی سایډ ته دا د هغوی په زیر نگرانۍ کې دا تعمیر شوی. دې خوا ته د بدمت چې کوم عبادتګاه د هغه ده او د قبلې سایډ ته فرنټ سایډ ته زموږ د مسلمانانو محمود غزنوي چې کوم تاریخي ځای دی هغوی چې کوم پکې خپل عبادت او د وخت مطابق هغه خپل کوم د دین کارونه کول هغه دغه ستاسو تر مخې دی. ته کارګرۍ باره کې څه خیال دی؟ حکومت خو دلته د خپل فاک آرمي چې کوم دا زموږ د هر ملک بنیادي طاقت فورس دی، زموږ آرمي چې دا هغه یې په دې کې بھرپور تعاون کړی دی. د دې نه علاوه چې کوم نورې ادارې دي هغه چې کوم د آثار قدیمو سره یعنې تعلق ساتي، زه هغوی ته هم ریکویسټ کوم ولې چې دا یو داسې تاریخي ځای دی او په دې زموږ چې کوم مجاهدینو او کوم زموږ د خوږ ایریا خلک دی دلته د راتلو زیات کوشش په دې وجه نه کوي چې دا ایریا دا لارې دا کمپلیکس چې دي دا لږ کچه دي او د هغې نه علاوه د دې مرمت پکار دی. دې کې د سیر و تفریح لپاره داسې د ریفریشمنټ ځایونه پکار دي، د ناستې پاستې چېرته ټیک شاپي پکار دي. دلته څنګه چې پیزاګټ دی هغې کې خو شا کې د وړو لپاره د ریفریشمنټ لپاره د فیملي لپاره داسې دا هم یو خپل وسن لري او خپل ثاني لري. د دې ځای څه ثاني نشته، خو چونکې انتظامیې زموږ د مشرانو د هغه یو شي هغه نظر انداز کېدو په وجه دا ځای لږ داسې یعنې پسمانده دی او د هغوی د نظر نه سیټ ته دی. نو زه دا عرض کوم چې هغوی د ایریا ته راشي، ویزټ وکړي، دا وګوري او هغه په دې کې داسې یو کارونه وکړي چې دا ځای مخته ترقی شي او دا ځای د خلکو یو هجوم چهل پهل دلته جوړي. نو دا یو خپل منظر ورکوي او دا ډېر زبردست ځای دی. وډیګرام د دې ځای په وجه وډیګرام نوم دی او وډیګرام د دې ځای په وجه جم دی. چې اوس موږ ته ګوري سوشل میډیا په ذریعه باندې تاسو هغوی له څه پیغام ورکوئ؟ سوشل میډیا په ذریعه خو زه خپلو یعنې
ګرانو قدرمنو کشرانو مشرانو ته او هغې د تنظیم هغې سربراهانو او هغې مشرانو ته دا ریکویسټ کوم چې راشي شي د دې ویزټ وکړي دلته چې راشي دا ایریا دې وګوري دا لارې دې وګوري که دا ځای د پخېدو یو دا ځای کې هغوی د دې ځای اډوانس کېدل غواړي نو هغوی ته زه دا عرض کوم چې راشي او دا ځای وګوري زه په خپل ذهن او د خپل ذهن او د سوچ مطابق دا خبره کوم چې دا یو ښکلی ځای دی دا چې څومره مخکې شي نو په دې به زموږ د وډیګرام د ګوګدرې او دا ایریا هم اډوانس شي او دلته به د خلکو چهل پهل جوړ شي نو دا هغې خلکو ته زه ریکویسټ کوم چې راشي دې ویزټ کې وکړي دا ځای ډېره شکریه ده که تاسو هم د خپل قیمتي وخت راکړو ډېره مهرباني اوکې